أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن د روژې د میاشت آخري جمعه ده. روژه تېره شوه او زموږ ډېر خلک به داسې وي چا چې په روژه کې د عبادت او ځان کې د خاص بدلون راوستو لپاره منصوبې به جوړې کړې وي، خو عمل یې پرې ونه کړی شو لکه څنګه چې سوچ کړی و. ډېر خلک دي چې داسې خطونه لیکي ماته. او نن د روژې د میاشت آخري ورځ هم په یو څو ګنټو کې ختمېدونکې ده. د جمعې ورځ هغه برکتي ورځ ده چې پکې یوه لحظه داسې راځي چې د دعا د قبولیت خاص وخت وي. نو که زموږ روژه د روژې د میاشت دا ورځې هغه شان نه دي تېرې شوې لکه څنګه چې زموږ خواهش وو، یا لکه څنګه چې د یو مؤمن دا ورځې تېرېدل پکار وې، نو بیا هم نن دا کم چې باقي وخت دی په دې کې دا لوز کول پکار دی او دا دعا کول پکار ده چې خدای پاک دې زموږ کمزورو باندې صرف نظر وکړي، په موږ د رحم وفرمایي، موږ له توفیق راکړي چې موږ خپل ژوند په مستقل طریقه هغه شان کو لکه څنګه چې خدای پاک له موږ غواړي. خدای پاک خو ډېر مهربانه دی. هغه زموږ د دعاګانو د قبولیت لپاره دا نه دي فرمایلي چې د روژې د میاشت د جمعې ورځ د جمعې په ورځ یو داسې لحظه راځي چې پکې دعاګانې قبلېږي، بلکې د جمعې د ورځ عمومي خصوصیت هغه دا بیان فرمایلی دی. نو که نن مونږ په خپلو دعاګانو کې دا لوز وکړو چې مونږ د دغه د روژې د میاشت نه پس هم د خپل د تقوا معیارونه به زیاتوو، دې لپاره به کوششونه کوو، د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو کوششونه به کوو، او تر بله جمعه خپل عبادتونه به خدای پاک لپاره په اخلاص کوو. نو بیا د هرې جمعې چې کومه د ترمنځه موده وي دا به د خپل عبادتونو په نیک عملونو ښایسته کولو کوشش به کوو، دین به په دنیا باندې مقدم لرو، او تر بلې روژه به مونږ د هغه پروګرام د پوره کولو کوششونه به کوو چې په ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کولو لپاره د روژې د میاشت لپاره مونږ جوړ کړی وو، په څه وجه عمل هم پرې ونه کړی شو. نو دا هغه عمل دی چې حقیقي تقوا پیدا کوي، او چې کله موږ په اخلاص
خپل عبادتونه او خپل عملونه د خدای پاک د رضا له خاطر کوو، نو بیا خدای پاک چې د ټولو نه زیات مهربانه دی، رحمان دی، رحیم دی، هغه به موږ له هغه برکتونه بخي چې ورباندې موږ په دغه روژه کې هم تر سهده عمل کړی دی. نو اصل سیز تقوا ده. اصل سیز په مستقل مزاجه د خدای پاک په احکاماتو باندې عمل دی. اصل سیز د خدای پاک د خشیت او د هغه د رضا ترلاسه کول دی. کدا شته او موږ واپس د هغه دنیاداري ژوند ته واپس لانړو چرته چې موږ دین په دنیا باندې مقدم لرل موږ هیرو، نو بیا چې څنګه موږ د خپل عبادتونو د خپل د اصلاح کوشش په دغه روژه کې کړی دی، نو خدای پاک به هغه قبلای او ډېر څه به موږ ته رابخي. نو دا بنیادی نقطه ده چې هر وخت موږ ته د نظر وړاندې ساتل پکار ده. د دغه مقصد ترلاسه کول هر احمدي ته هر وخت ځان ته وړاندې ساتل پکار دی. او چې کله موږ خپل ژوند په تقوا باندې روانولو او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره چې تیرو، نو د خپلو ماشومانو او د خپلو نسلونو مخې ته به هم موږ هغه نمونې وړاندې کوو چې د هغې په وجه د نیکو کارونو شوق د یو نسل نه بل نسل ته بیا منتقل کیږي. موږ د خدای پاک په فضل د زمانه امام او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی غلام بیعت کړی دی، او په کومو شرطونو چې موږ بیعت کړی دی، نو د هغې خلاصه هم دا ده چې همیشه تقوا به زموږ د نظر وړاندې وي. او حضرت مسیح موعود علیه السلام هم بار بار موږ ته د دې تلقین فرمایلی دی چې زموږ په ژوند کې هغه انقلاب پیدا شي چې هر کال صرف د یو میاشت انقلاب نه وي، یا په کال کې صرف د یو میاشت لپاره د دغه انقلاب پیدا کولو کوششونه نه وي. بېشکه چې د روژې په میاشت کې د تقوا د معیارونو د ترلاسه کولو لپاره خدای پاک د یو تربیتي ماحول او انتظام موږ لپاره مهیا کړی دی. خو دا دې لپاره چې د هرې روژې نه پس ته موږ د تقوا نور اوچت معیارونه د ترلاسه کوو به دې لپاره نه چې د روژې نه پس ته موږ به واپس خپل هغه ښکتني معیار ته به لاړ شو. حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د تقوا معیارونه اوچتولو لپاره او زموږ اصلاح لپاره رالیږلی شوي دي، او د دې تلقین هغوی موږ ته بار بار فرمایلی دی. نو په یوه موقع هغوی فرمایلی دي چې زه رالیږلی شوی یم دې لپاره چې د صداقت او د ایمان زمانه بیا راشي او په زړونو کې تقوا پیدا شي. نو همدا هغه افعال دي چې زما د وجود علت غایې دي، همدا زما د راتلو مقصد دی. فرمایي چې ما ته دا ویلي شوي دي چې اسمان به بیا ځمکې ته جغد شي پس له دې چې هغه ډېر لرې شوی و. نو دا هغه خبرې دي چې پکار ده چې موږ دې تل خپل وړاندې وساتو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام زمانه چې د خلافت علی منهج نبوت باندې قایمېدو او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشګویۍ مطابق تر قیامته پاتې کېدونکې زمانه ده. نو د مسیح موعود علیه السلام منونکي دي چې
په صداقت باندې به قایم وي او خپل د ایمان حفاظت به کوي او د دې اوچت معیارونه به ترلاسه کوي او دا به په صرف د یو میاشتې نیکۍ یا د نیکۍ کولو خواهش یا د یو میاشت د عبادتونو شوق یا جمعتونه د یو میاشت لپاره په خاص طور آبادولو باندې به نه ترلاسه کیږي بلکې چې صداقت ته منلې دي او مسیح موعود علیه السلام او مهدي موعود منلې دي او بیعت هم کړی دی نو بیا د ایمان د معیارونو د اوچتولو موږ ته خاص کوشش کول پکار دی او چې کله موږ داسې شو نو هغو خلکو کې به شامل شو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خاص تعلق لري دا کم خلک چې د بیعت په مقصد باندې پوه شوي دي او د هغې د حق پوره کولو کوشش یې کړی دی عمده به هغه خلک وي چې چا باره کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ته فرمایلی وو چې میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں چې زه تا سره یم او ستا نازولو سره یم نو د چا نازولې کېدو لپاره بنیادي شرط خو همدا دی او پکار هم دی چې دا وي چې د هغه په خبرو د عمل وکړی شي او د هغه د خواهشاتو مطابق دی خپل ژوند تیر کړی شي نو دلته خدای پاک په خپله هم دا اعلان کړی دی چې هغه به د مسیح موعود علیه السلام نازولو سره وي نو خدای پاک چې چا سره شي نو بیا هغه ته د بل کم څیز حاجت پاتې کیږي نو مونږه زموږ خلکو کې هغه خلک خوش قسمته دي چا چې د خپل ایمان دغه معیار ترلاسه کو چېرته چې خدای پاک همیشه لپاره د هغوی سره شو او د هغوی د هغه دنیا او عاقبت ښایسته شي چاته چې خدای پاک میلاو شي نو موږ ته پکار دی چې په ځان کې تقوا پیدا کو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد پوره کو او دا به په هغه صورت کې کیږي چې کله موږ په مستقل مزاجه د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوو حضرت مسیح موعود علیه السلام په دغه اقتباس کې دا هم فرمایلی دي چې اسمان به بیا ځمکې ته جوختېږي نو اسمان به ځمکې ته هغه وخت چې کله جوخت شي نو مله به موږ ته د هغه فیض رارسي خدای پاک به هغه وخت موږ ته جوختېږي چې کله د قرآن او د سنت په رڼا کې موږ په هغه طریقې باندې روانېږو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر په وضاحت زموږ مخې ته وړاندې کړی دی مونږ به په هغو خوش قسمته خلکو کې شامل یو چا باندې چې د خدای پاک د فضلونو باران کیږي چې چا دعاګانې خدای پاک اوري او چې کله دا نظارې مونږ په خپل ژوند کې وګورو نو نورو ته به هم بیا په اعتماد دا بلنه ورکولی شو چې راشئ که تاسو خدای پاک سره ژوندی تعلق پیدا کول غواړئ خپل ایمان مضبوطول غواړئ نو بیا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی غلام قبول کړئ او دا به صرف د تقوا معیارونه په ترلاسه کولو کېږي هماغه وخت به کېږي چې کله دا معیار ترلاسه کولو نه پس دا معیارونه ترلاسه کولو نه پس موږ په دې باندې مستقل قایم هم پاتې شو او بیا د خدای پاک د فضلونو نندارې به موږ وینو نو زموږ هغه خلک چې په دغه اصول پوه شو او ژوند د نیکۍ او د تقوا معیارونو پورې هغوی چا چې بوتلو یا د بوتلو کوشش کوي لګیا دي
هغوی به د خدای پاک د فضلونو نندارې مسلسل ګوري. زموږ هر تنده ننداره کولی شي، خو که خپل ژوند د خدای پاک د حکمونو مطابق د تقوا په لارو باندې روان جوړ کړي. حقیقي تقوا څه ده او په دې باندې چې څوک روان وي هغه څنګه کېدل پکار دی او هغه سره بیا د خدای پاک څه سلوک وي، دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي حقیقي تقوا سره جاهلیت نشي جمع کېدی. نو دا بنیادی خبره ده چې متقي نشي جاهل کېدی، متقي جاهل کېدی نشي. حقیقي متقي به عبادت گزار وي او ورسره د بندګانو حقونه پوره کوونکي به هغه وي. نو دا هغه بنیادی خبره ده چې موږ ته تل وړاندې ساتل پکار ده. بیا فرمایي حقیقي تقوا ځان سره ځان کې یو نور لري، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون به. یعنی یا خلکو چې ایمان هم راوړی دی که تاسو په ثابت قدمه که تاسو په تقوا ټینګ ولاړ یئ او د خدای پاک لپاره د اتقا په صفت قیام او استحکام خپل کوي، نو خدای پاک به تاسو کې او په اغیارو کې یو فرق وښایي. مسیح موعود علیه السلام دا تفسیری ترجمه فرمایلی دی. د خدای پاک لپاره د اتقا د صفت قیام او استحکام خپل کو، نو خدای پاک به تاسو کې اغیارو کې یو فرق ظاهر کی. هغه فرق دی چې تاسو له یو نور ورکړی کیږي او دغه نور سره به تاسو په خپل ټولو لارو روان یئ. یعنی هغه نور چې تاسو په افعال او په اقوال او په قوا او په حواس کې به راشي. ستاسو عقل کې به هم نور وي او ستاسو د اټکل خبرو کې به هم یو نور وي او ستاسو سترګو کې به هم نور وي او ستاسو په غوږونو او ستاسو په ژبو او ستاسو بیانونو او ستاسو هر حرکت او په سکون کې به یو نور وي. او په کومو لارو به چې تاسو روان یئ هغه به نوراني شي. نو څومره لارې چې ستاسو د قوتونو لارې دي، ستاسو د حواسو لارې دي، هغه به ټولې د نور نه ډکې شي او سر نه تر خپو پورې به تاسو هم په نور کې روان یئ. نو دا هغه مقام دی چې یو مؤمن ته یو متقي ته د ترلاسه کولو کوشش کول پکار دی. که روژه تیرم شوه نو بیا هم مونږه د دغه مقام د ترلاسه کولو کوشش کولی شو. خوش قسمته به وي زموږ هغه خلک چې دغه مقام ترلاسه کړي چې د خدای پاک قبضه دی زموږ په هر قول او په فعل وي. زموږ هر عمل د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره وي. زموږ ګرځېدل، زموږ ناسته پاسته، هر عمل د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره وي. او چې کله داسې وي نو مله موږ د خدای پاک د نور نه به برخه اخیستی شو. د دنیا د پړکا په ځای زموږ مقصد د خدای پاک د رضا ترلاسه کول به وي. اومله به موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد پوره کوونکي به هم یو. موږ به یو کوشش سره خپل لوز پوره کوونکي یو او که دا پاک بدلون موږ د خپل د ژوند برخه جوړولو خواهش نه لرو او د دې لپاره کوشش نه کوو
نو زموږ دعوې غلطې دي. پر د روژې په میاشت کې په عارضي طور چې کومې نیکۍ مونږ کړي دي هغه به هېڅ فایده مونږ له رانه کړی شي. نو مونږ ته هر وخت په دغه سوچ خپله محاسبه کول پکار ده چې آیا مونږ د دغه تقوا د ترلاسه کولو مسلسل کوشش کوو لګیا یو چې د قرآن په رڼا کې د قرآن د دغه آیت په رڼا کې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دی که مونږ خپل ژوند داسې جوړو لګیا یو نو یقینا بیا مونږ د شیطان د مقابلې لپاره تیار یو او د شیطان په مقابله کې به بیا خدای پاک زمونږ مدد فرمایي او د شیطان هره حمله به ناکام او نامراده کی. شیطان خو په دغه زمانه کې مونږ له هر طرف نه ګیر کړي یو د خدای پاک د مدد نه بغیر دغې د جال نه راوتل ممکن نه دي او د خدای پاک مرسته هغو خلکو سره وي چې په تقوا روان وي. نو موږ ته تل یاد ساتل پکار دي چې دا زمانه خو په خاص طور د شیطان د حملو زمانه ده. شیطان په خپلو ټولو هیلو په مکر او په وسلو حمله کوي لګیا دی او داسې خوفناکې حملې دي چې مثال یې مخکې نه میلاویږي. نو په داسې حالاتو کې په خاص طور د خدای پاک طرف ته د ټیټېدو ضرورت دی. ټي وي دی که سوشل میډیا ده یا نور پروګرامونه دي یا د ماشومانو سکولونه دي یا نور دغې پروګرامونه وي هر ځای کې شیطان د دجال په ذریعه یو داسې خوفناکه ماحول جوړ کړی دی پیدا کړی دی چې ترې د خدای پاک د مدد نه بغیر وتل اړو ممکن نه دی. دا د ټولو نه زیات فکر د خپلو ماشومانو او د را روانو نسلونو د دجال او د شیطان د حملو نه د بچ کولو دی او د دې ډېر زیات ضرورت هم دی او دې لپاره هر احمدي مور پلار ته کوشش هم کول پکار دی او د جماعت نظام ته هم کوشش کول پکار دی. نو ځکه هر احمدي عاقل او بالغ ته پکار دی چې د خدای پاک مخې ته دې ټیټ شي او د خدای پاک نه د مدد وغواړي او د تقوا د اعلی معیارونو د ترلاسه کولو کوشش وکړي چې داسې د خدای پاک په مدد د هغه د دجال مقابله وکړي شي. د روژې نه پس ته موږ ته په ارام نه دي کېناستل پکار بلکې د خپل قرآن علم او د دین د علم د زیاتولو خاص کوشش کول پکار دی چې یو خاص ماحول زموږ په کورونو کې د مستقل قائم پاتې شي. د خپلو د عبادتونو حفاظت کول پکار دی. د شیطان او د دجال د حملو نه د بچ کېدو لپاره د خاص دعاګانو طرف ته پام پکار دی. د شیطان د هیلو د مکر باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایو په یو موقع چې دا یاد ساتل پکار دی چې دجال اصل کې د شیطان مظهر ته وایي معنی دا دی چې د هدایت د لارې نه ګمراه کوونکی. خو د آخري زمانې باره کې په پخواني کتابونو کې دا لیکلي دي چې هغه وخت به شیطان سره ډېر جنګونه کیږي خو آخر به شیطان مغلوبه شي. دا امید یې موږ له راکړو چې که په تقوا رواني مقابله به کوئ نو شیطان به بیا مغلوبه شي. فرمایي د هر نبی په زمانه کې شیطان مغلوبه پاتې شوی دی خو دا صرف په فرضي طور او په حقیقي طور د هغه مغلوبېدل د مسیح په لاس مقدر وو او خدای پاک تر دې د غلبې وعده ورکړې ده چې جاعلون الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه چې فرمایي چې ستا چې کوم حقیقي تابعداران دي هغه به تر قیامته په نورو باندې غالب ساتم. نو حقیقي تابعدار جوړېدو لپاره د مسیح موعود علیه السلام په تعلیم باندې عمل کولو لپاره به تقوا خپلول وي. فرمایي
شیطان په دغه آخري زمانه کې په پوره زور جنګیږي لګیا دی خو آخري فتح به زمونږ وي انشاءالله د شیطان او د دجال د حملو نه د بچ کولو د فتح راکولو لوز خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره هم فرمایلی دی هغوی ته د درې ځله دا الهام شوی و خو د هغې دین حقیقي فایده به هغه خلک پورته کوي چې د هغې حقیقي اطاعت کوونکي دي او د هغې په تعلیم باندې عمل کوونکي به چې کوم خلک وي دې باره کې په یوه موقع حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا خو رښتیا دي چې خدای پاک به زما متبعینو ته تر قیامته زما په منکرانو او په مخالفانو غلبه ورکوي خو کومه خبره چې غور غواړي هغه دا ده چې په متبعینو کې هر تن صرف زما په لاس باندې بیعت کولو په بیعت کولو به داخل نشي داخله دی تر څو چې هغه ځان کې د اتباع پوره کیفیت پیدا نه کی متبعینو کې نشي داخله دی پوره چې زما په قدم روان نه وي داسې چې اطاعت کې لکه فنا شوي وي نو او په نقش قدم روان وي نو تر هغې د اتباع لفظ ورباندې نه رښتیا کېږي دې نه معلومیږي چې خدای پاک ما لپاره یو داسې جومات مقدر کړی دی چې زما په اطاعت کې به فنا وي او په پوره طور به زما اتباع کوي خدای پاک به داسې جومات خو ورکوي که هغه موږ یو یا نور خلک وي نن وي یا سبا وي یا مخکې تیر شوي یا موږ یو څو خلک وي یا اکثریت وي نو دا جومات خو به هغوی ته میلاویږي دا د خدای پاک لوز دی نو دا لفظونه ډېر موږ لپاره لړزوونکي دي موږ ته د خپل جاج اخیستو ضرورت دی چې زموږ د اتباع معیارونه څه دي آیا موږ د هغو دعاګانو وارثان جوړیږو لګیا یو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل جومات او خپل حقیقي منونکو لپاره کړی وي آیا موږ د خدای پاک هغه فضلونه ترلاسه کوو لګیا یو چې لوز هغه د مسیح موعود منونکو لپاره د هغوی سره کړی و آیا موږ د تقوا د هغو معیارونو ترلاسه کولو کوششونه کوو لګیا یو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل جومات خلکو کې لیدل غوښته که نه نو بیا د یو څو ورځو دعاګانې صرف د روژې د میاشت دعاګانې او د یو څو ورځو عبادتونه او ژړا موږ د هغو انعاماتو مستحق نشي جوړولی چې لوز د خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره فرمایلی و بیا په دغه لړ کې هغوی په کشتینو کې نور فرمایي چې واضح دي وي چې صرف په خوله د بیعت اقرار کول هیڅ څیز نه دی تر څو چې د زړه په اراده او دوام ورسره شامل نه وي تر څو چې د زړه په اراده په دې باندې پوره عمل نه وي اراده هم پکار ده چې وي او دوام ورسره پوره عمل هم نو فرمایي چې کم تن زما په تعلیم باندې پوره عمل کوي نو هغه زما په دغه کور کې داخليږي چې د کم باره کې خدای پاک په کلام کې دا لفظ دی چې انی احافظ کل من فی الدار یعنی هر تن چې ستا په کور کې دننه به هغه به زه بچ کوم نو د هر ګرانې نه د هر بلا نه د هر مصیبت نه د بچ کېدو دا نسخه حضرت مسیح موعود علیه السلام ته ښودلې ده چې زما د تعلیم مطابق په اخلاص د خدای پاک پناه ته د راتلو کوشش وکړئ او بیا وګورئ چې خدای پاک څنګه تاسو د شیطان او د دجال د حملو نه بچ کړي بلکې موږ له خدای پاک هغه وسلې راکړي چې د کومو په استعمال موږ شیطان باندې به بیا غلبه
بیا مومو او نه صرف دا چې بچ کېږي به ته نه بلکې هغه به وژنو هم او د شیطان به همیشه لپاره لرې کو او د دجال د حملو نه به هم همیشه بچ پاتې کېږو هغه به تباه کو حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع فرمایلی وو خدا یاد ساتل پکار دی چې د هغه وجل یعنی د شیطان وجل صرف دومره نه دی چې صرف په خوله د دا وویلی شي چې شیطان مړ شو او هغه به مړ شي بلکې تاسو ته به په عملي طور ښودل وي چې شیطان مړ شوی دی د شیطان مرګ په قال نه بلکې د حال نه ظاهرېدل پکار دی یعنې صرف په خوله د شیطان د مرګ اعلان مه کوئ بلکې زموږ هر فعل زموږ هر عمل زموږ هر حالت د دغه خبرې نه د دغه خبرې اظهار کیږي چې موږ شیطان وژنو لګیا یو فرمایي چې د خدای پاک لوز دی چې د آخري مسیح په زمانه کې به شیطان بیخي مړ شي فرمایي چې شیطان هر انسان سره وي خو زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان شوی وو یو مثال دی د سنت زموږ مخه ته بیان فرمایلی دی او په دغه سنت باندې روانېدل په دې باندې عمل زموږ فرض دی که شیطان باندې قابو بیا موتل غواړئ هغوی فرمایي چې همدغه شان د خدای پاک لوز دی چې په دې زمانې کې د شیطان بیخکني به وکړی شي دې نه خو تاسو خبرې چې شیطان د لاحول نه تښتي چې لاحول وایي نو شیطان تښتي خو هغه داسې ساده نه دی چې صرف په زباني طور به تاسو لاحول ووایي هغه به وتښتي که داسې تاسو سل ځلم لاحول وایي نو هغه به نه تښتي بلکې اصل خبره دا ده چې چا په ذره ذره کې لاحول ورکوز شي او څوک چې هر وخت د خدای پاک نه مدد او استعانت غواړي د هغه نه فیض ترلاسه کوي نو هغه خلک بیا به شیطان نه بچ کړي شي د دل نه د زړه نه د آواز راتلل پکار دی مطلب پته کېدل پکار دی مطلب نه خبرېدل پکار دی صرف زباني جمع خرچ نه دی پکار دا به هغه خلک چې فلاح به بیا مومي بیا په یو مجلس کې هغوی فرمایل چې دا یاد لرئ چې خدای پاک د قرآن په سر کې چې خدای پاک د قرآن ابتدا هم په دعا کړې ده نو یاد لرئ چې خدای پاک چې د قرآن ابتدا هم د دعا نه کړې ده او بیا دا ختم کړم په دعا دی نو مطلب دا دی چې انسان داسې کمزوری دی چې د خدای پاک د فضل نه بغیر هغه نشي پاکېدی اړو پاکېدی نشي مجلس کې ذکر کولو د دې په ریپورټ کې بل ځای کې فکره داسې هم ده چې تاسو ځان ته پاک مه وایئ ځکه چې هیڅوک هم پاک نشته هیڅوک هم پاک نه دی تر څو چې خدای پاک پاک نه کړي بیا مخکې فرمایي چې تر څو چې د خدای پاک نه مدد او نصرت ملاو نشي نو په نیکۍ کې انسان ورو ترقي کولی نشي په نیکۍ کې ترقۍ لپاره د خدای پاک مدد پکار دی یو حدیث کې دا راغلی دی چې ټول مړه دي سوای له د هغې چې څوک چې خدای پاک را ژوندي کړي او ټول ګمراه دي سوای له دې چې چا له خدای پاک هدایت ورکړي او ټول ړانده دي سوای له د هغې چې خدای پاک یې بینا کړي نو دا رښتیا خبره ده چې تر څو چې د خدای پاک فیض ترلاسه نه شي نو تر هغې د دنیا د مینې توق په غاړه کې پروت وي او دې نوم هغه خلک خلاصي بیا مومي چې ورباندې خدای پاک خپل فضل کوي خدای یاد ساتل پکار دي چې د خدای پاک فیض هم د دعا نه شروع کیږي که د خدای پاک فیض ترلاسه کول غواړي نو دې لپاره به دعا کول پکار وي خدا مه ګڼئ چې دعا صرف د زبانی بک ته وایي بلکې دعا یو داسې مرګ دی یو قسم مرګ دی چې پس له هغې ژوند ترلاسه کیږي لکه څنګه چې
د پنجابی یو شعر دی چې جو منګې سمر رہے مرے سمنګن چا نه څوک چې غواړي خیر غواړي هغه په ځان باندې یو مرګ راولي نو که د مرګ راوستو حوصله لرئ نو بیا خیر وغواړئ که دا کولی شئ نو بیا وغواړئ فرمایي چې په دعا کې یو مقناطیسي اثر وي هغه فیض و فضل ځان طرف ته راکاږي داسې دعا به څه دعا وي چې په خوله خو اهدنا الصراط المستقیم وایي او په زړه کې هم دا خیال چې فلانه سودا به داسې کوو یعنې ژبه یو طرف ته روانه ده او زړه بل طرف ته او دماغ بل طرف ته فلانه څیز پاتې شو دا کار داسې پکار و دا هغه کار به داسې کوو دنیاوي خبرې زیاتې په زړه کې روانې وي او په دماغ کې او په خوله په ظاهر دا دعا روانه نو دا خو صرف عمر ضایع کول دی تر څو چې انسان د خدای کتاب مقدم نه کړي او د هغې مطابق عمل نه کوي نو تر هغې د هغې مونځونه صرف د وخت ضیاع دی خدای پاک چې کوم حکمونه موږ له راکړي دي په قرآن کې هغه لولئ او د روژې په میاشت کې خو موږ د لوستې هم دي درسونه مو اورېدلي دي نو بیا په دې عمل وکئ او بیا وګورئ چې کوم ژوند تاسو تېروئ هغه اصل ژوند دی داسې ژوند د هغو خلکو ژوند دی چې ورباندې خدای پاک فضل فرمایي بیا هغې فرمایي چې په قرآن کې خو په صفه طور دا لیکلي دي چې قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون یعنی چې په دعا کولو چې د انسان زړه ویلی شي او د خدای پاک پاستانه په داسې اخلاص او په داسې صداقت پریوزي چې بس هغه کې هغه محو شي او ټول خیالات دغه ختم شي د هغه نه د هغه فیض او استعانت غواړي او داسې ارتکاز ورته حاصل شي چې یو قسمه رقت او ګداس پکې پیدا شي نو بیا الله د فلاح دروازه ور لپاره پرانستلی شي او فلاح بیا چې څوک بیا مومي نو هغه مؤمنان دي چې مونځونه د خشیت نه ډک وي اوله ورباندې د فلاح دروازې پرانستلی کېږي چې بیخي زړه ګداس شي د خدای پاک فیض او د هغه استعانت الله راځي چې کله په اخلاص انسان د خدای پاک لپاره دعاګانې کوي فرمایي چې مله د فلاح دروازه ور لپاره پرانستلی شي چې د مینې د دنیا مینه ور باندې سړه شي ځکه چې دوه محبتونه یو ځای نشي جمع کېدی لکه څنګه چې لیکلی دی چې هم خدا خواهی و هم دنیای دو این خیال است و محال است و جنو یې ته خدای هم غواړي او دغه حقیره دنیا هم نو دا صرف یو وهم دی خیالات دي ناممکنه خبرې دي دا دوه څیزونه یو ځای کېدی نشي دا د لیونتوب خبرې دي فرمایي دې نه پس خدای پاک دا فرمایي چې والذین هم عن اللغو معرضون دلته د لغو نه مراد دنیا ده یعنی انسان ته چې کله په منځونو کې خضوع ترلاسه کېدل شروع شي نو بیا د دې نتیجه دا وي چې د دنیا مینه دغه په زړه کې سړه شي مطلب دا نه دی چې بیا هغه کرونده پرېږدي تجارت پرېږدي نوکرۍ پرېږدي بلکې د دنیا داسې کارونه چې دوکه ورکوي او خدای پاک نه غافلوي هغه پرېښودل شروع کړي یا راسته نه کول شروع کړي د دنیا د داسې کارونو نه هغه بچ کېږي بچ ساتي ځان چې د خدای پاک د حکمونو خلاف وي د دې نور وضاحت کې یو ځای کې دا څوم لیکلی دی د یو مجلس ذکر دی چې خدای پاک فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله یعنی زمونږ داسې بندګان هم شته چې لوی لوی کارخانې دي لوی د تجارت کارخانه کې هم د یوې لحظې لپاره مونږ نه هېروي یعنی کارونه هم کوي لږې خو خدای پاک نه هېروي فرمایي خدای پاک سره چې څوک تعلق لري هغه دنیاداره نشي بللی کېدی بلکې دنیاداره هغه دی چې خدای ورته یاد نه وي بهرحال بیا د خدای پاک د بندګانو
په تعریف کې هغې فرمایي چې داسې خلکو جړه او زاري یعنې د خدای پاک د بندګانو جړه او زاري او تضرع او ابتهال او د خدای پاک مخې ته د عاجزۍ نتیجه دا وي چې داسې تن د دین مینه د دنیا د مینې د حرص او د لالچ او د عیش عشرت د ټولو څیزونو باندې مقدم کی دا دین په دنیا باندې مقدم کولو تعریف دی ځکه چې دا د قاعدې خبره ده چې یو نیک کار بل نیک کار ځان طرف ته راکاږي او یو بد کار د بل بد کار ترغیب ورکوي چې کله دا خلک خپل منځونو کې خشوع خضوع کوي نو د لازمي نتیجه دا وي چې طبعا هغوی د لغو نه اعراض کوي بیا او دغه د ګنده دنیا نه نجات بیا مومي او دغه دنیا مینه ورباندې سړه شي او د خدای پاک مینه د هغې په زړه کې په هغې کې پیدا شي منځونه هغې د نیکو طرف ته بوځي د دنیا کاروبارونو نه باوجود دنیا د هغې مقصود نه وي لکه څنګه چې په تېرو خطبو کې ما د لا اله الا الله وضاحت کړی و چې مقصود مطلوب محبوب د خدای پاک ذات وي نو دا د هغه معیار چې د خپل شیطان وجلو لپاره به موږ ته خپلول وي د شیطان د تختولو لپاره که لاحول وایي لګوي نو بیا هره لحظه زموږ ذهنونو کې دا خبره راڅخه پاتې کېدل پکار ده چې د ټولو قوتونو د طاقتونو مالک خدای پاک دی یوه پاڼه هم د خدای پاک د اذن نه بغیر نشي پرېوتی هسې خو مونږ دا اکثر خلک دا وایي چې زموږ هم دا ایمان دی مونږ دا منو خو چې د عملي مظاهرې وخت راشي نو بیا چې کوم نورې ویرې دي دنیاوي او چې کوم محبتونه دي او خواهشات دي هغه د خدای پاک په مینه باندې غالب شي نو په خدای پاک باندې حقیقي ایمان او د خدای پاک حقیقي عبادت خدا سے پکار دی چې دې اثر د زمونږ په جسم او په روح دواړو باندې وي او چې کله د عبادت دا معیارونه وي نو ظاهري بنیادي اخلاق هم د بلندو طرف ته ځي زړه او دماغ او روح پاک شي د شیطان د هرې حملې او د هر قسمه دجل نه د خدای پاک پناه ته د راتلو په وجه انسان بچ پاتې کېږي د عبادتونو هغه معیار انسان ترلاسه کړي چې د کومو دوران هیڅ قسمه د غیر الله دخل نشي کېدی مونځ او د عبادت حق پوره کولو باره کې دا خبره موږ ته وړاندې ساتل پکار ده چې د دې حق پوره کولو باره کې حدیث کې دا راغلی دی چې مونځ د عبادت مغز دی او چې کله مونږ د دغه مغز د ترلاسه کولو کوشش کوو به نو د مونځ حق پوره کوونکي به مونږ شو او د عبادت حق به مونږ پوره کوو د خدای پاک قرب ترلاسه کوونکي به مونږ جوړیږو او خپل روح او په جسم باندې به یو انقلاب پیدا کوونکي به مونږ یو ګینې ظاهري مونځونه هېڅ فایده نه ورکوي بې شمېره مونځګزاره داسې دي چې جوماتونو ته ځي مونځونه کوي او بیا هم هغوی ظلم او د تعدۍ انتها کړې ده د ترهګر تنظیمونه چې کوم دي تشې د نامې چې کوم ملایان دي د خدای او د هغه د رسول په نامه کم ظلمونه دي چې دوی نه کوي لګیا دي دغه خلکو د دنیا امن برباد کړی دی دی د هغو دنیادارو نه زیات ظالمان دي چې دنیاوي مقاصدو لپاره ظلم کوي لګیا دي هغه خلک د دنیا د مقاصد لپاره ظلمونه کوي لګیا دي خو دوی خو د رحمان او د رحیم خدای
او د رحمت للعالمین رسول په نامه ظلمونه کوي لګیا دي. نو د دوی بدې نمونې په کار ده چې احمدي د اسلامي تعلیم د اعلی نمونو قایمونکي دي شي. یعنې د دې چې کومې بدې نمونې دي د هغې په وجه د یو احمدي ځان د اسلامي تعلیم مطابق چې کومې اعلی نمونې دي د هغه قایمونکي دي جوړ کي په کار دا ده. او زموږ مونځونه او زموږ عبادتونه او زموږ دعاګانې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو په کار دي چې که موږ دا مقصد بیا مونتو نو موږ د مسیح موعود د بیعت حق پوره کو او د روژې د برکتونو نه بیا موږ فیض هم بیا مونتو. زموږ مونځونه څنګه په کار دي چې یو څنګه د دې حق پوره کېږي دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا یاد ساتل په کار دي چې مونځ هغه څیز دی چې په ټول مشکلات اسانه کېږي. مونځ هغه څیز دی چې په ټولې ګرانې هوارېږي او ټولې بلاګانې پې لرې کېږي. خو د دې مونځ نه مطلب هغه مونځ نه دی چې عام خلک یې د رسم په طور کوي، بلکې مطلب هغه مونځ دی چې د انسان زړه چې په د انسان زړه ګداز شي ویلی شي او د خدای پاک په اسانه پرېوځي او داسې پکې محو شي چې ویلې کېدل شروع شي. او بیا دا په دې هم پوهېدل پکار دی چې د مونځ حفاظت دې لپاره نه کېږي چې خدای پاک د دې حاجت لري. موږ که مونځونه کوو د دې حفاظت کوو نو دې لپاره نه چې خدای پاک د دې حاجت لري. خدای پاک ته زموږ د عبادتونو د زموږ د مونځونو هېڅ حاجت نشته. هغه خو غني عن العالمین دی، هغه ته د هېڅ چا هېڅ حاجت نشته. د دې مطلب دا دی چې انسان حاجت لري او دا د یو راز خبره ده چې انسان په خپله ښېګړه غواړي. انسان خپله ښېګړه غواړي، دا حقیقت دی. همدې لپاره هغه د خدای پاک نه مدد غواړي، د خپلې ښېګړې لپاره خدای پاک نه مدد غواړي، ځکه چې دا رښتیا دی چې د انسان د خدای پاک سره تعلق جوړېدل حقیقي ښېګړه ترلاسه کول دي. د داسې تن که ټوله دنیا هم دشمن شي او د هغه د هلاکت پسې شي بیا هم څه بد نشي کولی. او خدای پاک داسې تن له خاطره په لکونو کرونو انسانان هم که وژل پیښ شي نو د دغه یو په ځای په لکونو خلک فنا کړي. فرمایي چې یاد لرئ چې مونځ همداسې څیز دی چې په دې دنیا هم روښانه شي او دین هم دواړه څیزونه میلاویږي. که د خدای پاک له خاطره مونځونه کوئ لګیا یې، که په حقیقت کې د دې حق پوره کوئ او مونځونه کوئ. خو اکثر خلک چې کوم مونځونه کوي هغوی مونځونه خو کوي خو مونځ په هغې باندې لعنت وایي. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د مونځونو حق پوره کوونکي دي شو. وایي چېرې نو زموږ مونځونه داسې نه وي چې د خدای پاک پرې خفه کېږي. موږ د خدای پاک د انعاماتو وارثان دي شو، خدای پاک سره تعلق جوړ کړو او هغه لوظونو نه دې برخه بیا مومو چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره فرمایلی وو. موږ د په خپلو نسلونو کې د هم د داسې عبادت عادتونه جوړ کړو چې د هغې د بقا او د آینده نسلونو د بقا ضمانت ورکوي. او چې کله داسې شي نو بیا لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې د دنیا د دجل د شیطان یوه حمله به زموږ هېڅ بد ونه کړی شي. دنیا که په زرګاو منصوبې زموږ د تباهۍ او د بربادۍ جوړې کړي خو موږ ته به هېڅ نقصان ونه رسولی شي، بلکې لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې خدای پاک د خپل بندګانو له خاطره لکونو کرونو خلک هم ووژني. نو د خدای پاک مینه د هغه رضا ترلاسه کولو لپاره موږ ته به پکار وي چې خپل د عبادت معیارونه ډېر اوچت کړو. دجال خو په دغه زمانه کې تباه کېږي، دا د خدای پاک لوز د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره او په دې کې هېڅ شک نشته. دا به زموږ خوشقسمتي وي چې موږ د خپلو عبادتونو معیارونه اوچت کړو.
خپل حالتونه سم کو او په هغو خلکو کې شامل شو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې د شاملېدو حق پوره کوونکي دي. او دا حق پوره کولو لپاره لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي، یوه نسخه هغوی دا هم بیان فرمایلی ده چې ګریه او زاری او تضرع او ابتهال یعنې جړه او بې انتها زاری کول د خدای پاک مخې ته په عاجزۍ خپلولو به دا ترلاسه کېږي. نو دا مقام د ترلاسه کولو کوشش وکړئ. او څنګه یې ترلاسه کوي؟ فرمایي پکار دی چې ستاسو ورځې او ستاسو شپې بلکې یوه لحظه د دعاګانو نه خالي نه وي. او چې کله دا حالت وي نو موږ به د خدای پاک د فضلونو وارثان جوړېږو. هره شیطاني حمله او دجالي حمله به ناکام او نامراده وي. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل ژوند د خدای او د هغه د رسول په تعلیم باندې عمل په کولو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهش مطابق د تیر کو د هغې د بیعت حق پوره کوونکي دې موږ شو. د خدای پاک رضا دې زموږ مقصد وي. او دا لوز دې موږ وکړو چې تر هغه وخته به موږ په ارام نه کښېنو تر څو چې موږ په ځان کې داسې پاکې تبدیلۍ نه وي پیدا کړي چې زموږ حالتونه د خدای پاک د رضا مطابق جوړ کړي. او چېرې به موږ په ځان کې خپل اولاد کې خپل نسلونو کې شیطان داخلېدو ته نه پرېږدو. دې لپاره به موږ هر ممکنه کوشش کوو. او دې لپاره به هر هغه کوشش موږ کوو چې تعلیم موږ له خدای پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم راکړی دی. او بلکې دنیا به هم د شیطان او د دجال نه د پاکولو ښه پوره کوشش کوو. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. د پاکستان احمدیانو لپاره هم دعا کوئ. خدای پاک د هغې د مخالفانو د شر نه محفوظ وساتي. د شر پسندو شعرونو دې په هغې باندې الټه کړي. په خپله پاکستان کې چې کوم اوسېدونکي احمدیان دي هغې ته پکار ده چې ځان لپاره د خاص په جړه او په زاریه دعاګانې کوي. د 3 ورځو یا د 4 ورځو یا د هفتې دعاګانې نه بلکې مستقل دعاګانې کوي. او د خپل ژوند د خدای پاک د رضا د مطابق جوړولو لوز وکړي. د برکینا فاسو احمدیانو لپاره، د بنګلادیش احمدیانو لپاره، د الجزایر د دنیا د هر ملک احمدیانو لپاره دعا وکړي چې خدای پاک هر احمدي د دشمن د شر نه محفوظ وساتي او دغه ایمان او یقین کې د مضبوطی پیدا کړي. خدای پاک د موږ ته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.